ستاسو په وساتت باندې ټولو ته سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او بیا سره د کلمې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جرګه دا دوی چې کوم راغوښته دا د نن نه ده، دا دوی له پیدا نو باچا خان ملانو پیدا دا غینه مشه رانم نو پیدا چې دا جرګې مرکې د پښتون دي او په پښتون باندې ټول عمر پردي فوج حکومت کړی دی. کو هغه ایرانیان اخلي، کو هغه مغول اخلي، کو هغه سیکان اخلي، کو هغه انګریزان اخلي، کو هغه چې دي روسیان اخلي، کو هغه امریکایان اخلي. دا څه نوې خبره نه ده. زه منظور پښتون ته دا ویل غواړم چې نن تا ته جرګه را یاده شوه چې تا سره ظلم کېږي او ته نن ماله دا جواب راکې چې لر او بر یو افغان دی. نو زه د نه دا تپوس کوم چې کله ستا دا علاقه ټرایبل کې وه، څه کې وه؟ ټرایبل فاټه چې وه، فاټه وه پاټه وه، نو زه نشم تللی. د پاکستان فوج دغه ټایم هم دلته پروت و، د پولیټیکلې په نوم باندې، د اف سی په نوم باندې، د فوج په نوم باندې، د لیویس په نوم باندې د پاکستان فوج پروت و. پولیټیکل ایجنټ په مو هغه ټایم دته تکلیف نو، ولې چې عمده د پاکستان اسټبلیشمنټ او عمده د قبایلو د سرداران دوی په یو ځای باندې مونږ خوړلو، د سیټل علاقو پښتون بیا خوړل. ستا بچې بچې د دې ځای نه اغوا شو نو خیبر ته به رسېدلو، نو زه به بیا نشم تللی. نو ما به همدغه پنجابي چې کوم دی وایي چې زما دشمن دی، نو زه ورته دشمن دی، هغه زما دوست و، زه به هغه له لاړم نو ما له به همدغه پنجابي د ده نه چې زما هغه بچې واپس به حال کړو. بیا چې دی اغوا برای تاوان بو هم د دې فاټه او پاټه نه به کېدل. هغه ټایم دته لر او بر افغان جوړ نو یاده. هغه ټایم چې ده به پولیټیکل سره دغه کول چې هغه به پنجابي و، نو دته پنجابي نو یاد چې دا پنجابي ما سره څه کوي، چې لیویس په شکل کې به پنجابي و دته نو یاد. نن خبره دا ده چې ما ته د دې علاقې ته تګ اسان شو. کله چې فاټه ختمه شوه نو هغه زما د پاکستان حصه شوه چې څنګه زه د دې پاکستان یو باشنده یم، دلته کې زه ژوند تېرولی شم او دوی دلته تېرولی شو د دې قبایلو خلکو، نو زه مسلی شم قبایلو کې ژوند تېرولی شم. د ده په اړه باندې دا درد دی چې یاره دا ولې دا پښتون رور به راځي او دلته به ابادېږي. زه دنه تپوس کوم د خیبر سړی د راځي په پېښور کې د استوګ نه کوي، د مومندو سړی د راځي په خیبر کې پېښور کې د استوګ نه کوي، یا په چارسده کې د دیر دی راځي، د باجوړ دی راځي، او زه د باجوړ او خیبر ته نشم تللی. ولې هلته ملکي نظام دی. بیا به چې زه هلته ورغلم نو نه د قرآن او د حدیث په قانونو، نه به د پښتو قانونو، نه به د پاکستان قانونو، د دوی خپله ملکي وه. ملک صاحب خوشحاله دی خو ټیک ده، ملک صاحب به څنګه خوشحالېدو؟ ملک صاحب به په دې خوشحالېدو چې څه وله ورکړه، پنډ وله ورکړه. دلته به ما چې دی غوا میخه خرڅه کړې وه، ملک صاحب ته به مې ورکړه نو 2 ورځې به یې وساتلم. د ده اصل کې په ګېډه باندې درد دی. دې پښتون لر بر نه غواړي. بیا راځو دې چې وایي چې د پاکستان فوج به دلته نه راځي، نو دې به ما نر کړو چې کله ازبکیان دلته کې وو ده به هغه وباسلي وو، ده به ازبکیانو له ځای نه ورکو، ده به چې د سعودیانو والا له ځای نه ورکو، ده به چې د روسیانو له ځای نه ورکو، ده به چې د ګیلمجمو له ځای نه ورکو چې کوم په قبایلو کې او د پیسو په زور باندې هغوی په دې علاقو کې اوسېدل. دوی له به باقاعده ماهواري ورکوله. هغه یې چې ونه کړل. زه پې دومره خوشحاله یم چې د پاکستان فوج خو لا دلته ځای چې په غونډې دنیا کې دې خور شي، دی چې د نر دی دی دې لاړ شي لاول د بیت المقدس ازاد کړي. ما ته د پښتون خبرې نه کوي، ما ته د اسلام خبرې وکړي. نن دی وایي زه پښتنو جرګه غواړم، لر او بر یو افغان. تا ته پته رالیف خانه دا منظور پښتین دا وزیر مسیح دا مونږ ته څه وایي؟ مونږ ته پېښوریان وایي. څه وایي؟ پېښوریان. دوی مونږ پښتانه ګڼي نه، وایي دا پېښوری دی. او چې تا کله هر کله پښتون یو کو
په دې کې به دا فیصله څوک کوي چې حکومت به څوک کوي. منظور پښتون خو زه خپل مشر نه منم، تورې څه کړې ده په ده باندې سیک حکومت کړی دی درې جواب کړی دی، په ده باندې چې انګریز حکومت کړی درې جواب کړی دی، په ده باندې هندو حکومت کړی دی درې جواب کړی دی، په ده باندې چې فارسیوان حکومت کړی درې جواب کړی دی، په ده باندې چنګیز خان مغول حکومت کړی درې جواب کړی دی. نن چې دې باندې تیاره نوړی غواړي دې راشي خبرې دې وکړي د اصولو چې بی په پاکستان کې چې زمونږ د سیمې سره خو دې کې پنجابي اوسېږي، پښتون اوسېږي، مهاجر اوسېږي، هندو اوسېږي، مسلمان اوسېږي، چې د سیمې سره کوم ظلم کېږي چې د هغې مخنیوي وکړي. زما خبره ور الف خان وروره دا داسې ده چې یو چرسي پوډري، یو آیس څښلو والا، یو نشې والا، یو تماشې والا. تماشې والا مې ځکه یاد کړو چې ډېر تماشو والا وایي چې دا تماشه د روح غذا ده، ته به یې ورسره ومنې چې الله پاک وایي چې دا نه ده، نو ته د الله نه ښه پوهېږې چې ته تماشې ته د روح غذا وې. او نشې والا وایي چې ته دا یو سګرټ وڅکې نو ته وایي چې هر څه نه بېغمه شي. نو دغه شان د سمګلینګ هم دا ناسور دی. ما تاسو ته خبره وکړه چې د دوی خبرې ټولې غلطې دي. دې خبرې وکړي لکه د درې والو نو د ډومبنۍ روزنه خان بابا نواله زه اوسه پورې زه یم دره د انډسټریل سټیټ ډیکلیئر کړي. واج کې چې اصله جوړېږي دروال دې مسله جوړوي، لایسنس دې ورکړي، کارخانې دې ورته جوړې کړي، سند دې جوړ کړي. دا یو جایز خبره ده. خو کو دې وایي چې نه زه به په غلا باندې اصله چې خرڅومه ما نه به څوک تپوس کوي، دا ناروا ده. او بله ناروا ده چې حکومت راشي او وایي چې یاره دا اصلي دا سند دې مکمل بد شي. نه، نو دې کې به ته درمیان والا لاره اخلي. درمیان لاره سره دی وایي ما ته ارزان شیمپو میلګېږي، بالکل را دي شي خپل دې جوړ کړي. شیمپو جوړول څه ګران کار خو نه دی، کارخانو دپاره دې ځای غواړي. څنګه ګدون امازي آفتاب احمد خان شرپا صاحب دې رادا کړو، انډسټریل سټیټ چې ته وغواړي. دوی وایي چې له دې ځای نه ماینس مګل کېږي، یعنې معدنیات. ورته ودې وایي چې نه همدلته کارخانې جوړې کړي، د دې ځای کې چینیان راغواړي کارخانې دې جوړې کړي، 10% 20% لوکل علاقې والا دې نوکري پکې ورکړي شي. خو دا شی نه کېږي ځکه چې ته د بار نه راغواړې سمګلینګ کې کسټم چور، د هغې اثر په ما باندې پروسي. ایوب خانه کې چې دی په $1 نن په څو دی؟ په 300 دی. دا هم د دې سمګلینګ کمال دی، دا هم د دې افغانستان د دې 40 کالو جنګ کمال دی. کوم ځای کې چې مونږ کېنو دوی به هم لګي، بل به وایي د افغان جنګ نه چې پاکستان فایده وموندله. څه فایده وموندله؟ 40 کاله کې چې زمونږ اکانمي اقتصادیات، زمونږ پښتونولي، زمونږ کم چې کلتور دی، زمونږ کم امن دی چې په دې 40 کاله کې کومه تبۍ راغلې ده، دا مخکې نه راغلې. دی وایي لر او بر یو افغان دی. زه تا له چیلنج در کوم په حیثیت د میډیا اکټیویسټ، ته لاړ شه وزیرستان کې، وانه کې، ساوث نارت کې، بل قبایلي علاقې ته لاړ شه، دیر ته لاړ شه، چترال ته لاړ شه، ته ځان محفوظ راکړه تر څو پورې چې دا ټوپۍ سره فوجي نه وي. فوج خو زما امن او پاکستان فوج دا د خامخیالي ده چې زه به دې ځای نه وباسم او دا به وکړم او هغه به وکړم، او دې صرف ځان مشهورې په دې باندې، بلکې زه به ده ویم چې دا خو د عمران خان د ختمولو دپاره بي ټیم دی. زما خبره وره الف خان یو خو هغه ده، کوم مثال په طور ته دا ملک تقسیمول غواړی بله ده. د پاکستان نه د مسلمان په حق کې دا نه چې پاکستان تقسیم شي. خو زما سوچ غواړی ځم چې موږ سره د افغانستان، ایران، ترکي چې موږ یو ملک شو، څنګه امریکا د یونایټډ سټیټس اف امریکا 52 ملکونه دي، نو موږ 15 ملک نه شو یو ځای کېدلی. دا غیر غلط سوچ دی. دې چې وایي چې یاره زه به لشکر جوړوم، د دغه لشکر تپوس به څوک کوي؟ منظور پښتون به یې کوي. زه خو الریډي د ده نه ګیله من یم. زه یم چې ستا قبایلي کې به ما سره ظلم ولې کېدو؟ ته اوس 40-50 کاله پورې قبایلي و که نه، فوج خو نه و که نه؟ آیا په قبایلو کې چې هر چا ته سهولت و؟ وایه اوبه وې، بجلي وه، خو صرف غلا وه که نه، اجرت و که نه، بدماشي وه که نه، سمګلینګ و که نه، خلک به تښتېدل پټېدل به پناه به اخیستل، غله ډاکوانو ګډ و که نه، موټر به پټ شو، چېرته به تو؟ قبایلو ته به تو. ده به دې 50-60 کاله کې څه داسې توره کړې چې دې ما ته یو ماډل وښیي. دا هغه عمران خان خبره ده. ابسولوټلی ناټ. به ابسولوټلی ناټ دا وایي تا ما له په 12 کاله کې څوک راپسې وکړي؟
آیا پټواري سم شو، پولیس سم شو، افسر سم شو، لاره کوڅه سم شوه، محکمه سم شوه، نیر سم شو، اریګیشن سیستم سم شو، څه شي سم شو، عدلیه سم شوه. بس ما خبره وه د دې لنډه خبره په کور کې، خاص کر د پښتنو په کور کې چې ستا دشمن وي نو دشمن به ستا هغه کس ټارګېټ کوي چې کوم په هغې دشمنۍ کې پیش وي، مشر وي، مخنیوي یې کوي، او چې کوم نه کوي نو هغه به په تا سوروي. دوی د فوج خلاف ځکه دي چې دوی له د امریکې ډالرې راځي، دوی له د فرانس، دوی له د برطانیې، دوی له د استرالیا، دوی له د یهودو ډالرې راځي. زه تا نه تپوس کوم، ته یو غریب سړی یې، ته به یو 500 کسانو له چیرې میلمستیا ورکړې؟ وایه. دی وایي زه غریب یم، زما څه نشته، د کوم ځای نه دا پنډال دی جوړوي؟ بغیر پیسو دا کېږي. فوج دې ځکه ټارګېټ کوي چې واحد فوج دی چې د پاکستان راغونډ کړی. عمران خان چې کله وزیر اعظم او کلبوشن راغلی یا دی دا جازونه ولې چا ایشتي وو؟ سیاسیان ولې ایشتي وو؟ منظور پښتین ولې ایشتي وو؟ منظور پښتین چې دی نن وایي چې ګرینډ جرګه نو 2 کاله مخکې چې د عمران خان خلاف ووټ اچاو او مرات یې واخیستل، دا د 2 غړو دا د نه پارټۍ کړي وو که نه ونو داوړ څوک وو؟ حسین داوړ او د جیل نه یې روباسو که نه، د جیل نه یې روباسو حسین داوړ. هغه ټایم ته د پنجابي او اسټابلیشمنټ او فوج نو یاد د چې پی ډي ایم جوړه په کوم سوچ باندې د پی ډي ایم مرسته کوله؟ لکه چې چاره طرف نه ورته اشاره وه. زما د خلکو نه زیاته د خپل فوج نه ګیله ده، د خپل عدلیه نه، خپل ادارو نه ده. میا افتخار صاحب پکې تقریر کړی دی او نیشنل پارټۍ نورو کړو پکې تقریر کړی دی. ته ماته دوی چې دی راځي او دا دلته ماته تقریرونه کوي، دوی چې ما اسمبلی ته ولېږل، دوی اسمبلی کې تقریر ولې نه کوي؟ ته ما په ګیټ باندې چوکیدار لګولې او غلا وشي یا غلا کېږي یا غل راځي او ته ماته تقریر کوې، نو لاول به زه ستا ګریوان رانیسم، تا نه به تپوس کوم چې ته تقریر مه کوه، ته ماته خبرې مه کوه، ته خو ما دلته کې کوتک په لاس چوکیدار ودرولې، ته تپوس وکړه، تا پکار چې مخنیوی یې کړی و. دې کې چې دا څومره ورځي د پی ایم ایل این مې پکې وکتل، نو دې چې وایي چې یاره زه پاسپورټ نه منم، زه شناختی کارډ نه منم، نو دې ډېر آسان جواب دی. ته پلار یې، ستا بچي دي، چې کوم بچي دې نافرمانه شي څه به کوې؟ لاول به یې پوهې، چې نه پوهېږي وهې ټکی به، چې بیا هم نه پوهېږي روکی به، بله لار نشته. او دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم طریقه وه. په مدینه منوره کې دا چل کړو چې لاول یې پوه کړل کفار، ویې ټکول، هغې نه پسې وکړل، او په مکه معظمه کې هم دا کړي. د دې بلې لار نشته. دا په هر ځای کې ده، دا صرف پاکستان کې نه ده. سعودي ته لاړ شه، دوبۍ ته لاړ شه، دوبۍ نه به خبر یې پاکستانیان یې بند کړل، بند یې نه کړل. امریکین ته لاړ شه، میکسیکن چې بند کړل، نه بند یې نه کړل. دې پکې راغی بابا راشه، اصولي خبره وکړه، په دې ته خبره وکړه مونږ 8 کروڑه پښتانه یو په صوبه کې، دا ملک کې مونږ له 8 کروڑو حیثیت راکړه، مونږ له خپلې کوټې راکړه. ستا پنجابي 12 کروڑ دی یا 10 کروڑ دی، زه 8 کروڑ دی. ما له د پنجابي برابر په فوج کې کوټې راکړه، ما له په عدلیه کې کوټه راکړه، ما له په انتظامه کې کوټه راکړه. په دې خبره وکړه. ما له کور کمانډر زیات کا، په غون پښتونخوا باندې یو کور کمانډر دی، ورته ووایه ما له 10 کا. ځکه ورشه ته لاړ شه، تاسو د دې په شیشه پر نظر وګورئ، په وانه کې، په وزیرستان کې، رزمک کې، کوهاټ کې څه مشهور دي؟ کیډټ کالج، کیډټ کالج چا دي؟ د فوج. دوی خو یو خپل شي وښیي که نه چې دا زموږ مشهور دي.
سوای د دې نه د چرسو نه د پوډرو نه د افیمو نه د غوا برای تاوان نه د اجرت نه د تاویلو ماویلو نه او خپل پښتون سره ظلم کول نه او چې د سره دا غم و د پښتون بچي چې د سره دا غم و نو دا غیرت خو به کړو لکه د عمران خان چې څنګه عمران خان د مشرف په ټیم کې یو کس یو سیټو وټه وانه چو د هم دا غیرت کړو یار زما مطالبات څو پورې نه منې زه نه نواز شریف سره ځم نه بل رحمان سره ځم نه اسفندیار ولی خان صاحب سره ځم نه چې دی زرداری سره ځم بس ټیک ده قام زه منتخب کړی دا وړه ته ناستو زه په جیل کې او تشدد څه دی یو سړی دی او زما څوک کابلی دی داسې په دې ارمان باندې ډېر لاړل تا چې ورته څوک نه خو بیا به سي اندېر نګري چوپړ راځي د دې 3000 کسانو مخنیوي به څوک کوي د نن 3000 دي طالبان خو 10000 څومره د ارز لینه درې ها دا به کوم خوځي دوی له به تنخواګانې څوک ورکوي دې چې دا خبره کوي آیا زه راته اوس خبره کوم په پنډال کې چې کوم پروتوکال دته ملاویږي هغه غریب ته ملاویږي تا نه تاسو کوم الفان چې په پنډال کې کوم پروتوکال دته یا راجرګي نور مشران ته ملاوي غریب ته ملاويږي عوام ته ملاويږي ته کو واقعي د عوامو فائدہ غواړي عوامو له سہولت ورکا اوم زما دا پښتون بچي چې امریکای ته لاړ شي برتانیې ته لاړ شي دوبۍ ته لاړ شي سعودي غونډه کې ملک ته الته دي ترقی کوي ولې ماحول ورته ملوي شي دلته ماحول نشته ته بېماني وایه ته چې په پنجاب کې د شپې یوه بجه سفر کې نو ته محفوظ ځان تصور کې او که ته په وزیرستان کې د شپې یوه بجه سفر کې نو ځان محفوظ ولې فوج دی 32 کور دي ستا دلته یو کور دی 32 کور کمانډر ته په دې وکړه سوات له بل کور ورکا ابټاباد له بل کور ورکا ډي خان له بل کور ورکا وزیرستان له بل کور ورکا بیا مال 12 کور ورکا زه ګورم چې څوکالي څنګه نه ګوره الف خانه کنټونمنت چې جوړیږي دا صرف دانی چې فوج راشي یې سره سکول کالج سی ام ایچ سی اس ډي ستا چې دا ټریننګ سنټر ستا د فوج ریکروټینګ سنټر ستا چې پلازې ستا سی ان جیز ستا چې روډونه انفراستراکچر ریل ګاډي ایرپورټ دا ټول هر سره راځي اوس په خپل سوچ وکړه ستا په مدني کې ستا په ریچن کې ستا په ممندو کې چې کنټونمنت جوړ شي نو ټول ډرایور خو هغه د پنجاب نه نشي راوستی خامخا به زما پښتون بچي اخلي خامخا به شینګل زما د وطن استعمالي دا پنجاب نه خو شینګل او کرش نشي وروړلی لرګي به زما کو نم استعمالي لار به ما زما پس مکه جوړي دوی له پکار دو چې ورته ویلې چې سی پیک راولې افغانستان ته بوزه چې دوی خبره کړو افغان حکومت سره چې راځي موږ به پاکستان حکومت سره خبرو کو د پاکستان نه ریل ګاډي بوزه افغانستان ته افغانستان نه سنټرل ایشین سټیټس ته ترکی ته یورپ ته بوزه دا ریل ګاډي چې سار د انګلند نه روانيږي د روس نه روانيږي زما په لار تیریږي زما یو بچي پکې جوس خرڅي څوک په پکې چیرې اٹیک کوي څوک په پکې اړ درد کوي څوک په پکې نوکر وي څوک په ریلوي کې نوکر شي خوشحالي براشي او تاسو سره چې په جیب کې پیسې وي نه تاسو د حکومت ضرورت شته او نه تاسو چې د ولس ضرورت شته نه د پولیس ضرورت شته او نه دوی غونډه نمائندگان دي کله ترقی راځي هغه شینګي ولا راتل کانفرنس دلته کې 12 ملکونو وزیر خارجه نه دوی ورته دا غوبل جوړ ها اوس دوی دا غوبل ورته ځکه جوړ کوم چې ډالر لګیا دي ختميږي برکس راغی نوې روپے برازیل چاینا انډیا رشیا او ساوث افریقا دوی جوړ کړه ما دا باندې برکس په ډالر سکو ډالر یو سره تړلې دي یو زمانم نه نو مال په ډالر خیر راکی برکس د چین زما مرګره دي چین اوس مال په دې دومره سخته کې راکې نو چې کله زه راغه پوره مرسته کوم مال به امداد نه راکې برسټر صاحب اخر کوېسچن دا کوو چې کو تاسو ګورئ نو زمونږ بیرغ نه لګي دا افغان بیرغ لګي دا هم زمونږ په مخ سپېړه ده په دغې څه لګي د دوی په خپل قامي جرګه کې چې کوم دی د افغان بیرغ لګي زمونږ بیرغ غورځوي دا زمونږ په مخ سپېړه نه په دغې زمونږ په مخ سپېړه ځکه ده
وایي چې رچا خوري هغې له به مرې او وایي چې چېرته خوري ملته به مرې زه دنه تپوس کوم چې دی وایي ما سره ظلم کېږي او دی وایي چې زما په جرګه کې 100,000 کسان وایي که نه وایي دا د ده په مخ تمانچه ده دا د دې پاکستان د آئین د پاکستان د دې فوج د پاکستان د ده په مخ تمانچه ده چې دلته پښتون ښه آزاد دی دلته پښتون ښه خوشحاله دی دلته پښتون یو سوچ لري دلته پښتون راغونډېږي دلته پښتون چې سبق وایي دلته پښتون چې علاقه یې نیولې ده دلته پښتون د ځمکې مالک دی چې دی وایي چې ما د په پاکستان کې هېڅ حقوق نه دي حاصل د آرمي پبلک سکول نه سبق ویلی دی هغه ټایم د افغان نو یاد منظور پښتین د آرمي پبلک سکول سټوډنټ دی هغه ټایم د پنجابي مطلب د پلار پنجابي خوخو ولې فاټه وه د آرمي پبلک سکول د آرمي پبلک سکول نه سبق ویلی دی ځکه خو ورته یم چې جړلې ته ورسېږې ملاله مه جوړوئ دلته کې مصیبت زموږ د وطن دا دی که میا مولا راشي که خان ملک راشي د انګو د منګانو په ناګزین راشي مونږ به مشر کړو نو پښتو څه وایي نو د تعلیم وس نه کېږي او خو دغه خو چل دی که نه هم په دې کې ځان شتمن کو جي په دې کې ځان شتمن کو دا مخکې تېر شو ازل بنګش دا ټولې خبرې شوې دي الف خانه بابړې ته تللی 100 کاله وشو که نه تقریبا 76 بالکل راځه چې ولی باغ ته یې بوځم چې ولی باغ څومره ترقي وکړه او راځه چې بابړې ته یې بوځم چې هغه شهیدانو څومره ترقي کړې ده د هغو د باچا خان دپاره دوی ځان وجلي وو که نه د پښتنو دپاره ځان وجلي وو تپوس نشته دې پښتنو باچا خان وس نه رسېدو ټیک ده ډېره ښه ده د پښتنو خو وس رسېدو که نه د دې نشتلیانو خو وس رسېدو که دوی به وله روپۍ راغونډه کړې وه کم از کم دا کورونو په ځای به یې خو وله بنګلې جوړه کړې وې که نه زه حکومت خلاف وو نشته بابړه چې نن شړه پرته ده که نه دا د دې تحریک په نوم تمانچه ده چې دومره شهادت یې د قائد اعظم په ټایم کې ورکړی و ورشه پاکستان د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدو پښتونخوا د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدل پېښور کوم ځای ته ورسېدو 400 کوم ځای او بابړه مکه شړه په شړه دا یو دویم بابړه دی چې کوم د قامي جرګه دوی ورکړه او تور همدغه کوي ما یو ورځ ونه لیدو چې منظور پښتین پکې لاړ دته نه طالب څه وایي نه ورته پاکستان فوج څه وایي نه ورته پاکستان پولیس څه وایي نه ورته عام سړی وایي او ته ما باندې چې طالب هم راځي فوج هم راځي پولیس هم راځي انګریز هم راځي ډرون هم کېږي یهودي هم راځي ولې په ده ولې ډرون نه کېږي منظور پښتین چې مثال په طور یا طالب چې د یهودیانو د په دوی ډرون ولې نه کېږي په دوی دماغه ولې نه کېږي په دوی باندې دغه ولې نه کېږي د دوی په بچو ولې نه کېږي نن افراسیاب خټک او میا افتخار صاحب جرګې ته خطاب کوي دوی د حکومت تنخوادار نه دي پاتې شوي منظور پښتین د پارټۍ غړي چې کوم د ده د پارټۍ نمایندګانو دا حکومت پاکستان اوس هم چې دی تنخوادار نه دي ته چې اسمبلی ته ورغله خو تنخوادار نوکر شو نو دغه ټایم کې مستو ته په لوړو پیو ته په جوړه په دې وزیرستان کې یو نشته داسې چې هغه په سرکار کې نوکري نه کوي په فوج کې نوکري نه کوي په وانه کې نشته په ممندو کې نشته په باجوړ کې نشته ستا دلته کې شوکت چې و څوک باجوړی نو ګورنر صاحب ستا غلام علي دروجی نه دی دا چې پاکستان نه وي غلام علي سوچ کولی شو چې زه به دومره مالداره کېږم او زه به پښتونخوا ګورنر کېږم یا به سینیټر کېږم یا به چیمبر مشر کېږم غلام علي سوچ کولی شو خو چېرته یو ګوټ کې به پروت و دا دوی څه ورته بوتې وایي دوی دا سوچ کولی شو د انګریز په حکومت کې چې په ایډورډز کالج کې پښتانه پروفیسراني پښتانه به لیکچراني د پښتانو بچي بچرې به سټوډنټاني راځه راواله اونر بورډ راواله د ایډورډز کالج یا به هندو دی یا به سکا چې د پیسو نه به هغه مالدار پښتون دی هم ګینې چونې په ګوته شمارېږي دي نن ایډورډز کالج ټول ډک دی اسلامي کالج ټول ډک دی پېښور یونیورسټي ستا ټوله ډکه بنو ډومېل ستا ډک دی بالکل هر یو یونیورسټي د پښتون نه ډکه ده ما ته ده ووایه دا پاکستان پنجابي له جوړ کړي دي بی ای خان یونیورسټي پنجابي له جوړه کړې ده عبدالولي خان یونیورسټي پنجابي له جوړه کړې ده دا فوج ځان له جوړه کړې ده
په دې باندې د ملک څه نه لګي، بجلی پرې چا لګي، ګیس پرې چا لګي، ټلیفون د چا لګي، انفراسترکچر د چا لګي، دې باندې د بلډینګ دا سرمایه د چا لګي. او دا دوی چې کوم وایي لاول د داوړ صاحب سره تاسو کې چې دا 15 لک روپۍ میاشت پاغشتله په 15 لک کې تاسو څومره په کار ولګولې، هم د دې پنجابي ردی حکومت ته په دې غشتله تا په کار څومره ولګولې. ډېر زیاته